كثيرا وما جاء في بدء الآذان. وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد وبه قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال لما أصبحنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالرؤيا فقال إن هذه الرؤيا حق فقم مع بلال فإنه أندى وأمد صوتا منك فألق عليه ما قيل لك ولينادي بذلك. قال فلما سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نداء بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر إزاره وهو يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد كذلك أثبتوا. دا یو ټیپ راغلی دی بی پازیټیو لکه نیگیټیو خون کی اشد ضرورت ہے دې سخت ضرورت دی طالب العلم مدثر رحمہ سخت ضرورت دی हाँ नो बी नेगेटिव कदा चार ग्रुप भी नहीं हो तो जरूरत है और सख्त जरूरत है मुसलमान पर खुदा न मार के बचती न मेरा मानिम के वसर बेरा के हाँ दादा नास दे या का सुपर सलाह दे न बता जमा कोटे कला से वसर लाल के है ये बात करते इंतजार की इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने वला रोग सेहत वर की मरीज ना यो तालिब का सब बीमार दिबिना वर्त पकादा बी नेगेटिव और मेहरबानी के लखावल सलाम के अच्छा भी नेगेटिव हुई सभी नेगेटिव क्या सकता अलग चाहते हो मर करेगा बिल्कुल वसल्लल्लाहु अलैहि बदला जल्द की हां दरवाजे से जरूरत है भैया कसी के दो तसानी हो अब इंसान द चार पर बिना कहीं के वर्क लगाना इस बात न तो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फारिग शुदा बयान द औक़ातना उस शुरू के बयान द अज़ान के बस मुनासबत वाज़िह है सिंके अज़ान सिंके औक़ात बयान द औक़ात द शुरू द सलात न दे दखल के अज़ान द खसाइस द उम्मत न दे और अज़ान हम मस्तून दे मौलाना द औक़ात को शान से फर्ज वाजिब न दे वो यो अज़ान द इक़ामत द जमाअत यो ज़रिया दा दखल को द जमा कबूल यो ज़रिया दा तो दे वजह इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह मुस्तक़िल पाक के खाओ उस मौलाना से भी उसको खबर दे इनकी वाजिब यौदाद छे मशरूइयत द अज़ान मसले नंबर 1 नंबर 2 माना द अज़ान लुगतन व इस्तिलाहन माना द अज़ान लुगतन और इस्तिलाहन और नंबर 3 दिन तक हुक्म द अज़ान निशा और नंबर 4 यो इअतिराज़ दे यो तारुद दे माबेन रिवायात के ज़ाहिर तारुद दफब रूबे खबर रज़ा मशरूइयत कुरान दे पर किताब अल्लाह इज़ा नादयतुम इला स्वलाति इत्तखज़ूहा हुज़ुवन व लाइबा लाइबा व हुज़ुवन व लाइबा इज़ा नादयतुम इला स्वलाति इता सुमाज़िल आवाज़ के मुराद देना अज़ान दे और बंदे के राज़ी इज़ा नूदिया लिस्वलाति फी यौमिल जुमुअति फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ मुराद देना कोई अज़ान दे तो यो मशरूइयत पर किताब शो वे मशरूइयत अहादीस दे और अहादीस मुतवातिर दी में है माना अहादीस मुतवातिर दी में है لا تعلق أحد ومن حيث ما به الاشتراك جراية وديك من حيث ما به الاشتراك وديك متواتر درسي دي وجه مولانا سيبو بيو سريد دي مخصوص حديث نے انکارو کی اذا فاذان کی راغلے دي ندی بفاسق شي وقد اذان من حيث الاذان نے انکارو کی نو بیا وسشي
لکه یو خاص موجوده نه انکار او فاسق شو او کدی نه انکار او چې پیغمبر سره نه موجوده شته نه بیا کافر شو کوی نه په خبره نو په حدیث شو چې متواتر من حيث القدر المشترك دي او متواتر بالتعامل دي ګوري او متواتر بالطبقات دي متواتر بالمعنى يعني بالقدر المشترك متواتر بالتعامل دري مسوي متواتر بالطبقات او اجماع امت ده بده خبره چې اذان د خصائص پر امت ده او دا د ولوم خان چې اذان د خصائص پر امت ده امه امتونو کې اذان نو او د شعائر د اسلام نه ده شعائر پیژنې د اسلام خاص نه ده نو یو قوم من هر قوم د اذان نه انکار کوي نو باسا جهاد مسله کولی شي دا نه چې اذان ثابت نه ده ثابت ته مړه نه کو یو سنت باندې سره کو انکار کو نو بیا کفر شو انکار نه کوي متصاهل کوي نه کو نو بادشاہ وسره جهاد کولی شي لکه ختنه سنت تا او که یو قوم د ختنه وجدي کوم ختنه بادشاہ جهاد ورسره کولی شي نو د شعائر د یا یو قوم جمعه نه جوړه چې مړه بس کورونو کې به کو بادشاہ ولا جمعه جوړه کنه پرې جهاد ورسره کوي بعض د شعائر د اسلام د سنتي او د شعائر نه نو دا هو د خصائص د معنا ما مشروعیت هم ثابت کو او د شعائر د اسلام نه هم درته وي او خصوصیت د یو مذهب دی دوی مراشو سو معنی په لغت کې سره دا ازینا یحزنون ماخوذ دی اصل باب ازینا اذن اعلام ته وي یو سړی د تکلیمات اجازه غواړي نو ما خبر راکړي د درځم یو سړی ما اجازه غواړي ما سره راکړي لکه خبر راکړي د درځم نو دا اوس دا ازینا یحزنون اذن او دا اذان اسم مصدر دی غواړي فمعنى التأذين سا أذنا يأنه إذنا وأذانا مصدر ما فرقنا التقريب كنا يوم فرق إذا إذا مصدر اشتقاق كيجي اسم مصدر اشتقاق نكي اسم مصدر فمعنى جاسر دي التأذين نيجي كم باب مستعمل باب تفعيل أذن يؤذن تأذينا كأذنا يأذنه كيف معنى جازت شو أذنت له مولى اجازت ورکو که آذن یوزنو کې په معنا د اعلام شو آذن یوزنو باب افعال معنا چا سره شو د اعلام سره که استاذن یستاذن استئذانا طلب د اجازت شو نو دې کې کوم باب مستعمل دي شابه سي باب تفعيل اذن يؤذن تأذينا باب مجرد په معنا د اذن باب استفعال بمعنى الطلب ده اذن او اذن باب افعال بمعنى الاعلام او اذن يؤذن باب تفعيل بده مستعمل دي نو اذان اسم مصدر بمعنى لا جاسر دي معنى ده تأذين سر بمعنى جاسر اذن يؤذن تأذينا اس پر لغت کیسے تبھی اذن ماخوذ اعلام ده لغتا الاعلام او شرعا سچے اعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة اعلام بوقت الصلاة اعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة بعض حضرات اعلام مخصوصة وأوقات مخصوصة وكساب وهذا ومناسبات دمان اللغوي الاصطلاحي واضحة دي نو مشروعیت میں درتا ہوئی لغوی اصطلاحی میں ہوئی حکم سرے سنت مسنون دے اذان او اقامت دوارا سنت موقعہ سنت اذان او اقامت سنت مؤکدہ فرض او واجب نہیں او نو حکم میں دوجہ شعائر نہ دے منکر کافر مانے خوش بکنا سنت مؤکدہ وسراشه مشروعیت کله شوی اذان کله مشروع دی نو بعض حضرات وایي ودا د معراج نه فورا پس مشروع دی
رسول الله مبارک د معراج پس راغی نو اذان مشروع دی یو حدیث پکښتا او هغه حدیث حافظ ابن حجر په فتح الباری کې راوړی دی ضعیف وته ویل دی چې کوم کې راځي چې عقیب الاسراء نو هغه روایت حافظ ابن حجر فتح الباری کې راوړی دی سی وته ویل دی ضعیف وته ویل دی نو راځي دا چې دا په هجرت نه پس په مدینه منوره کې دی نو بیا پکې اختلاف دی حافظ ابن حجر دویمه هجری یادوي او علامه عینی لومبۍ هجری یادوي حافظ ابن حجر څه وایي دویمه هجری او علامه عینی څه وایي لومبۍ هجری پس د بنا د مسجد نبوي نه بنا خو داسې نه وه شوې لکه آبادي خو لکه تخصیص وشو کاڼې د ګیټ چاپېره وشو او اقرب راجح به ویم ښه په حافظ رد نه کومه اقرب کې دی قول د علامه عیني دی اقرب قول د چا دی د علامه عیني او چې دا څوک وي د اسرار نه پس یو خو روایت ضعیف دی خو دویم د دې یو مرتبه وه در حقیقت رسول الله مبارک په معراج کې بره خوب لیدلی باندې اورېدلی دوی باندې خبر راغلی په معراج کې څه اورېدلي بانګ اورېدلی نو په دوی خبر راغلی نو په حکمت یې نو خبر چې دا بانګ د څه دپاره دی بانګ یې واورېدی نو چې کله بیا مشوره وشوه د قصه کومه او بانګ عبدالله ابن زید ابن عبدربه بانګ واورېده په خوب کې خوب یې ولیده نو رسول الله مبارک ته رایاد شو اوهو چې ما په معراج کې اورېدلی و نو هغه خو دا دی هغه دې دپاره نو خلکو باندې هغه خبر راغلی چې پیغمبر په معراج کې بانګ اورېدلی نو عقیب الاسراء مشروع دی نه اورېدلی و خو په حکمت یې نه و خبر الله د حکمت پټ ساتلی نو چې بانګ عبدالله ابن زید ابن عبدربه خوب ولید نو ورته رایاد شو نو چې حضور پاک وایي انها لرؤیا حق ان شاء الله دا ولې حق ورته وایي چا به ورته یاد شو چې هغه معراج کې مو اورېدلی و هغه دا شی دی ښه اوس به راشي مولانا صاحب دلته یو اعتراض دی خو دا اعتراض د مخکې دا حدیث بیا بیا پکې کلام کومه تعارض دفع کوو ان شاء الله سعيد ابن يحيى ابن سعيد الأموي ذكر وجه بنو أمية منصور بغدادي ثقة قال حدثنا أبي يحيى ابن سعيد ثقة قال حدثنا محمد بن إسحاق الشبلي عن محمد بن إبراهيم النبي مدني ثقة سؤال كما قيل محمد بن إسحاق المقبل ثقة اگر کہ امام مالک یحیی ابن معین یحیی ابن سعید القطان و ضعیف وي خو خیر ثقه دی خو دلته وایي چې مدرس خو دی که نه او عن سره نقل کوي او عن عدد مدرس مقبول نه نو جواب به وکړم چې په ابو داود مسند د احمد ابن ماجه کې په تحدیث سره دی دلته عن محمد ابن ابراهیم التحدثني فكم ذلك حدثني هو ابو داود مسند احمد او ابن ماجه کې سموي ابو داود مسند احمد ابن ماجه کې محمد ابن ابراهيم يو محمد ابن ابراهيم التيمي مدني ثقة عن محمد بن عبد الله بن زيد مدني ثقة عن ابيه كعبد الله بن زيد فاصل التوبه جنا ماذا تمخجوج عبد الله بن زيد دوري يو عبد الله بن زيد بن عاصم يو عبد الله بن زيد بن عبد ربه چې کله په باب د وضو کې راشي ابا عبد الله ابن زید ابن عاصم ام انصاري او چې په باب د اذان کې راشي مع عبد الله ابن زید ابن عبد ربه وي دا خزرجي انصاري څوک دی لکه خزرجي انصاري قال لما اصبحنا في صباح کې داخل شو نور تعالی ذکر النبي عليه السلام دا فاخبرته بالرؤيا ما ولا خبر وكان مقصوره سره خوب لیدل فقال وفرمى إن هذه لرؤيا حق معنى ثابتة صحيحة صادقة او دا ولي حق يا وحي وتوشوا وحي او يا من عراج وترى يا شوا وبدك ان شاء الله وسلت تبركا وقم مع بلال ترود لك فانه اندى وامد صوتا منك اندى ارفع لي او اذان د پاره چې دا وخت بکار چې خلک یې وو
او امد خپل دی امد خپل وګت ته وای چې څوک اواز وګړي نو خشتوي کنه اواز کې راځي وګړي چې لکه خپلې خشتای نو اندا بلندر اسم تبدیل دی ډېر اوچت دی او امد سمانا مې وکړه احسن يوجد أوان نبغى تصيبتنا شمال كستانا فألقى عليه ما قيل لك في المنام قيد لك ما قيل لك في الأنام ولينادي تيو يوحك وتواي ولينادي بذلك سر بما تلقي إليه وقال راوي ولما سمعت ولد أنه فاسد بلال تبع يو يوحك يو جملة أغبى شوالد عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة وخرج له النبي عليه السلام وبدا جعل يجور إزاره لك إذا قصر آخر مرتد ودنا كتب أن جر الإزار ممنوع إسبال الإزار وجر الإزار حرام دي حرام جواب داجي هم قصدن دا كبر دا وجد الرسول إلى غير اختياري فمن لا أرمان دي وهو عمر بي يا رسول الله والذي بعث بالحق لقد رأيت مثل الذي قال تجسوا إذا ما أمري قال راوي قال راوي تراجعي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد وذلك أثبت سمعنا أظهر الحق ظهورا غير أثبت أشفى ذلك تامري كان كسان جيويني خبر مضبوط شي كان وصاش مولانا سيد دلتا يوم اعتراض دي تعارض بين النصوص دي تقريبا دفعوا رسول کی خبر بیا مسائل مستمته وباسم اغدا دین سماجمی کدا اذان خوب جاری دی عبد الله ابن زید ابن عبد الربيع مخکې عمر د پته نه لیکن ابو داود کې سره دی هغه دی چې کله دی عبد الله ابن زید خوب بیان عمر وسره وګوره ابو داود کې عبد الله ابن زید خوب بیان عمر وسره او دلته نه سماج مشوا وای کنه چې عمر نو د پورې اعلان پسې لږه دورا باندې وای دا شو او یو بل روایت د ابو داود کې شابه سي چې عمر دا خوب شمس په مخ کې لیکلو نو فقط مو پټ کړي نیو بیان کړي شمس په مخ کې لیکلو نو څنګه پټ کړي نو بیان کړي نو چې پیغمبر ته خبر ورکاو نو فقال ما منعك ان تخبرني ما منعك سشي مانا کتار لجتا مانا خبر راکلے وی او تسوئی بی سبقنی عبداللہ ابن زید فاستحییت سبقنی عبداللہ ابن زید فاستحییت وزاقر تعاوض دلتا علی کی عمر نو انت ابو داود کی سوئی کہ خوب بیانو موجودو دلتوی چې عبد الله ابن زید ولي انت سوي چاري دی عمر نو شن شپې پټ کړو نو چې پیغمبر مبارک وته تابان وینو ما مخکې لیدل وای نو فقال پیغمبر مبارک وته وی ما كان تخبرني فقال جابسي سبقني وانا سبقته عبد الله ابن زيد بن عاصم ابن عبد الربيع فاستحييت او ايه د شپې پیغمبر مبارک مشوره کوله وصور اصل جمعه کې ټول رسول الله مبارک د شپې مشوره کوله په منځله وسات مسالک مسره نو یو سړی وټاله وو نو ویلا د عیسایانو عمل دی هغه په خلک باندې نو موږ په موږ کې د عیسایانو شعار له دخل نه ورکړو بل ځکه فکر کې په کې و شپېلې ودا خدای يهوديانو عمل نو موږ باندې عمل کې د يهوديانو شعار نه دخل نه ورکړو چا به کور په بلو کې لوګي خلک کې راځي با ودا خدای د اور تعلیم او مجوسیان کې اگر چې په هغه داسې نه بلې لوګي د پاره او تعلیم یې کوي نو موږ اور نه پرې لوی عمل کې دخل نه ورکړو د مجوسیانو شعار نو حضرت عمر یو مشوره ورکړه ویسه بواز نو کوجا صلات جامعه اے وقتها جامعه نسبت وقت مجازي رسول الله مبارک په بس پاسه بلال او دا واسطه الصلاه جامعه نو ګوره چې عمر مخکې لیدو دا مشوره بیا ولې ورکړي څومره تعارض شوی نو سیبو د الصلاه جامعه ته بلال وایي
نو چې مجلس خور شو نو د شپې عبدالله ابن زید خوب ولیدل خوب یې څنګه دی وی بازار کې روان یو سړي سره ټالی د خرڅوي نو ما ورته وی یا عبدالله د خدای بنده عبدالله د خدای بنده نو دا ټالی خرڅوي نه ورته وی وویل ما تصنع به ته پې څه کوې وی ما وی چې موږ به خلک مانځه له راغلي ندعو به الناس للصلاة وی ښه شي درته نه ښایي الا اعلمك خيرا من هذا وی راته وښایه دا بانګې راته وښوه وی بیا چې زه روان شوم وی لږ صبر وکړه وی چې د دې نه پس بیا خلک راجمع شي او مونځ ته ودرېږي نو اقامت یې راته وښوه هغه ووایه دواړه یې راته وښوه نو چې دې څنګه راپاڅېده نو راغی رسول الله مبارک ته الوی نو رسول الله مبارک ته خو صحابو د اوازونو پته یې کنه د بلال ورته پته وه چې دې اواز څه شته دی د خاص ملګرو د اواز پته لګي قرآن یې د پیغمبر نه زده کړی دی پیغمبر ته د قرآن زده ورکړی دی د اواز پته لګي نو یې ته ورسره ودرېږه نو چې ودرېده وزار یې شروع کړو نو عمر ورېد نو یې جوړ کړې ځاله اوس به څه کوم دا خبر تعارض راغی زه به جواب دا دی مولانا صاحب چې دا خوب حضرت عمر لیدی بالکل یې راوړی شل شپې مخکې لیدلی و وایه چا به دی یې نو چې یې روتی د یې نه مطابق په کتمان کېږي که په وخت یې رسول الله مبارک نه وي نو بیا به تېر شوی نه و خو په وخت یې نه وي بعضې وخت کې سړی شرمېږي چې یاره دا خوب بیان کړم نو لږ یو کړې پکې د سړي غلغه راځي ریا راځي او لږ لویوالی راځي نو یې شو نو چې بیا عبدالله نو یې روته نو چې د شپې مشوره کېدام ده نه یې هېڅ پته ورته نه وه یې روته حکمت پکې دا و چې دا منقبت الله دې اتفاري له ورکړو نو چې بیا عبدالله ابن زید خوب ولیده او رسول الله مبارک ته بیانو نو عمر ته رایاد شو خو د حیا وکړه چې که زه اوس وایم چې دا خو ما هم لیدلې هسې نو رسول الله مبارک بدګمانه نه شي تا مخکې ولې نه وي تاسو پوهېږئ په خبره څه وکړله حیا وکړله نو چې کوم وخت کې بیا بانګ وخت راغی او رسول الله مبارک دته وی بلال سره ودرېږه دې وخت کې بیا عمر کور نو بیا ټیم نه شو رامنډه کړې نو بیا ورته وایي چې دا خو ما هم لیدلی دی په دې تفصیل پوهېږئ که نه لیدلې مخکې اوس ودی لکه یو چې کله بیا دلته خوب بیانوم عبدالله ابن زید وریاد شو خو حیا وکړه ذکر یې ونه کړه نو چې کله بیا بانګ وې دغه څه ورته ویلې کېږي حضرت بلال نو د به ټینګ نه شو نو بیا یې جوړ رویداره و دې سره موږ تطبیق د روایات وکړو په دغه شپه څوارلسو صحابو خوب لیدلی و څوارلسو صحابو دا یو شان خوب لیدلی و خو منقبت نه شو ځکه زه بې بیان وکړ او بیا پیغمبر مبارک ته ودرېږه سره د بلال نه نو دا خو د دې حدیث معنا مې وکړو چې کوم اعتراضونه د هغې جوابونه مې درته وکړل اوس راشه مولانا صاحب حدیث نه ډېرې خبرې معلومېږي ورته اوس کېده یو اهمیت د اوقاتو د صلات دې معلوم شو چې رسول الله مبارک مشوره وله کړې ده او بانګ وله ویلې شو اهمیت د چا د اوقاتو د صلات څه مې وي اهمیت د اوقاتو د صلات یو دې دا معلومه شو دویم د شعائرو د کفارو نه به اجتناب کوي دې حدیث کې نشته خو چې کوم اوږد حدیث دې وروسته روان دی هغې کې اشترا روان دي دویم دي دویم ته څه معلومه شوه شابسې د شعائرو د کفارو نه به تجنب کې اجتناب به دې کې دا دې دویم معلومه شوه دې پیغمبر مبارک د علم غیب نشته کوي نو بیا خو ورته پته وه چې تقدیر کې هم دا شی لیکلی شوی دی علم غیب نشته رسول الله مبارک نه او څلورم شروع د نسیان په نبي علیه السلام یہ روتے یا حکمت ته نو خبر او یو ته بل معلومه شو مولانا صاحب بل دې معلومه شو بل دې خبر واحد حجت دی ځکه اذان چې کوي څوک به کوي مولانا صاحب یو کس به خبر واحد حجت دی دا دې معلومه شو بل مؤذن بانداز صوت وی او بل احسن الصوت او کته وی چې لکه دا اذان په خوب ثابت کو خوب په حجت شرعي نه دی نه خوب حجت شرعي نه دی خو پیغمبر مبارک تصدیق وکړ ډېر خلک وایي دا په خوب ثابت دی
वो हजत न दे तस्दीक क्या हो तो मौलाना से नूर द फुकुर मुतालिक तफसील तमाम है बल उमूर दीनिया के मशवरा कवल इंतजामी उमूर के पकम उमूर के मशवरा इंतजामी उमूर के पैगंबर मुबारक का मशवरा करे और बंदा कि अल्लाह द खसाइस और दे उम्मत न दे अजान द जान दे द खसाइस और दे उम्मत ना और बंदा मालूम मशवा इधर बिलाल आवाज कुशत मो खशता मो और बंदे से मालूम मशवा बगैर इख्तियारी किरदार रखागे नुदा सम गुनाह न दा गैर इख्तियारी और अल्लाह ताला पर नेमत हमद वये फलिल्लाहिल हम्दु दाम दिमाग मशवा दा गण पे मसाइल और फिर बात है इब्न उमर इब्न ज़िक्री قال حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه حديث حسن صحيح وقد روى هذا الحديث ابراهيم بن سعد عن محمد بن اسحاق ده كان متابع يحيى بن سعيد الاموي او اغسجد أغبيا أتم من هذا وأطولا أغيك على كل ناقوس أو تمارة توضات ثورة أبكي أو ذكر كريدي إبراهيم من مسار فاقيك في صدق أديك أذان مصنع والإقامة مرة تدر روان دي خارج مصنع مرة روان دي ومرة مرة روان دي بلا سبكي عبد الله بن زيد سوقي ابن عبد ربه خضرجيري ويقال ابن عبد ربه يهلا قضي ولا نعرف له أن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان लेकिन मौलाना से जाहिल नहीं नजर अल्लाह की नजर सही हली तो सदका के मुश्ता अल्लाह की निबत बचा के सदका के और बंदा पैगंबर अलैहि सलाम ने वक्तो मुबारक को दुकान और तकसीम रिवायत में साबित दरदे हमने इलायों के साबित थे मारा तसुबी व अल्लाह की मुशु अला सदका की मुश्ता और रसूलुल्लाह मुबारक दुकान और वक्तो और तकसीम मुश्ता और बल्कि अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न आसिम मानजीनी अगले अहादीस के वजू के नबी अलैहिस्सलाम ना अल अब्बाद में तमीम तरदे और बसे जमाना से وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحيرون الصلوات وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود قال فقال عمر أولا تبعثنا رجلا ينادي بالصلاة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب من حديث ابن عمر رضي الله عنه سوق إلى أبو بكر ينمدي أو سوق إلى محمد يا أحمد أبو بكر يكون ينا سوق إلى أبو بكر أو سوق إلى محمد يا سيدي لك أحمد أبو بكر يكون ينا ما كذا يا سردي حجاج بن محمد حجاج آور بطل ثقة ثبت يو حجاج بن الناس تكبر هذا ضعيف يو حجاج بن دينار هذا ثقة अगर कभी ऊपर की ज़मीन की हुआ है हजाज इब्न दा हजाज इब्न मोहम्मद ने सेवा दा मुतक़र है भी दे दा हजाज आवर हुए हाफिज विसे कातुन सबत हजाज आवर हजाज इब्न दीनार हम से है और हजाज इब्न अत्तार ज़मीन से हाँ और मसीदा قال ابن جريج أخبرنا ابن جريج عبد الملك لكن حديث لكن ابن عبد العزيز ابن جريج لكن ثقة فقيه فاضل صرف تمام تدليس كاو لكن تدليس مزيد تكلم أخبرنا نافع عن ابن عمر بس سند مندوب قال كان المسلمون حين قدموا المدينة ولما المشروعية بس هجرتنا دي يتبعون جماهير ويتحللون أوقات مقررة منذ واليوم لا مسألة الوتر إذا ما أنزل على وقت مقرر وليس ينادي بها أحد ولا قصائد نتكلم يوما بذلك فقال بعض اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس جمع نواقيس رادي لا يتوي يعني هذا قصيد جديد يعني كيف كان خلنا يكون
وقال وإن تأخذوا قرنا فقد وي شبيلة مولانا. فقال عمر أو جاءوا رياضه أولا تبعثوننا مقرر يوصلي بعث مقرر ينادي بالصلاة حافظوا الصلاة جامعة حافظوا الصلاة جامعة. فقال راوي فرمى النبي عليه السلام يا بلال انظر بلال آواز جد خاص من في خلق آواز المعلوم فنادي بالصلاة الصلاة جامعة. قال ابو هذا حديث حسن صحيح غريب وجد غرابة غير حديث ابن عمر بمتفرد ذوق البسيط مولانا. باب ما جاء في الترجيع بالاذان. لا مخبر مشروعية وغيرت ما نشو والترجيع ستوي. فلغت کی یوشی واپس کول رجع يرجع ترجيعا. فلغت کی وفي اصطلاح کسی تبیلی کی إعادة الشهادتين بصوت عال بعد النطق بهما بصوت منخفض. سمعوا؟ إعادة الشهادتين بصوت عال شوجته بعد النطق بهما. داول بالنطق بصوت منخفض داول بروقه بیا بوجته تاسه بکه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. شهادتين روي كلام قلت أشهد أن لا إله إلا الله سلو ربي بوجه تواتوه إذا سمعني سمعوا إعادة الشهادتين بصوت عال بعد النطق بهما بصوت منخفض. ناخذ الترجيح معنا شو قلت براش مولانا سيبا لكن العلماء لك اختلاف الشافعي أو مالك ومسنونية الترجيح قائل الترجيح مسنون هذا صرف دمرة مالك بأول كده الله أكبر ده دو قائل سرور مالك بأول كده الله أكبر ده سو قائل ده دعاء أو زمن ده أحمد بن عدم الترجيح سنة عدم الترجيح سنة. يقول جواب أولى وغير أولى كده فمسنونية أو عدم مسنونية كده وجواز وعدم جواز كده. كذا من قريب جاء ترجيح أخرى نوصل نقصان بكده أو كذا أبي قريب ترجيح تنشوا مسافرات. يا كتر عن السؤال لكن جسر الصيغة فمقصود إلى كل ترجيح مكروه. أنا جري ترجيح سلا أو دور مختار أو كذا بيننا أو يجي فقهاء كراهية مختار في تحريم بدمه. علماء لكي يتدخلون كراهية سواء تنزيهي بوا سواء تنزيهي بوا بس خبر خلاص وكذا كذا بدل القرائن وجه تنزيه محل المقصود هو تمكنها وين مطلقنا التحريم ولا تيجي نهم بدكم يوارد لك خلاف ولا تنزيه بدي مراد والبراش مولانا سيف كلمات أذان زمون وذا أحمد بن سعودي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سرجو أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله سرور داجو شولنا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح سرور داجو دولة الله أكبر الله أكبر ورد لا إله إلا الله سبحانه بإذن الله. Zamanka atau Ahmad balis kalimat dan bilang usa the Shafi balis selalu pewadiat kawan toliat kawan the syahadatain berpasal alim be menjelaskan sesiat yang pindah langsung tu juga tur nazar balis kalimat dan nurrasti the Shafi atau the Malik balis namda kali bahkan dah akbar bawan kesoya dua nukut ekam ضرور بنجات كانت يخطوا نظر نكام کا مسوجو ولا مسيجا شو نمو موت احمد پر کلمات دادات في دلسي شافعي پر سوجو نور لسجو او مالک پر سوجو ولا تو کتا بچا کے تو کا تاسو کی دا جواب ولا
او اختلاف فاولا او غیر اولا کې فمسنون او عدم مسنون کې وجواز او عدم جواز کې نه دي لو دلائل درته کولا ور دلالت کوي وبه قال حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا ابراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن ابي مخزورة قال اخبرني ابي وجدي جميعا عن ابي مخزورة رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقعده والقى عليه الاذان حرفا قال ابراهيم مثل اذاننا قال بشر فقلت له اعظ علي فوصف الاذان بالترجيع قال ابو عيسى حديث ابي مخزورة رضي الله تعالى عنه في الاذان حديث صحيح وقد روي عنه من غير وجه وعليه العمل بمكة وهو قول الشافعي. باب ترجيع في الاذان معنى من التوقع. بشر بن معاذ بصري ثقة ابراهيم ابن عبد العزيز حافظ مقبول وصدوق يخطئ. مقبول خطيك لان لفظ التعليل صدوق لفظ تجاوز الراغب لنا يخطئ. ابراهيم ابن عبد العزيز ابن عبد الملك ابن ابي مخزورة قال اخبرني ابي لا يصدق عبد العزيز لا يصدق نسبت على حافظ مقبول وجدي نكري عبد الملك ده لا خبر راك ابراهيم وعبد العزيز ده نكم راك عبد الملك ده او لا رو نكدوار جميعا ده ابو مخزورة في صحابي ده جلك کوئی کے خبر کنا نو روایت کے کمزور والے راوی لکدا ابراہیم صدوق یخبئ ہاں ابو مخزورة صحابی دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اقعد كان ابو مخزورة والقى عليه الاذان حرفا او اذان پیش حرفا جملة حرف مراد مصطلح حرف جانب توي حرفا بجانب کی جملہ دا بڑی جملے بجانب کی نو مراد دینا جملہ دا او یاد مانا لغوی او یاد ذکر دا جز مراد دینا کل لکہ دا کلمین امون کلام آخر کلمت الشہادت کلام سے مراد قال ابراہیم زوی مثل اذاننا تدیب زمانے کی بماکہ کم دا ترجیح قال بشر فقلت له اعد عليها مثل اعادوك نو فوصفا نو ابراہیم توصف کد اذان پر ترجیح سا على زمانه في مكة مثل أذان ودرسه قال أبو عيسى حديث أبو مخزورة في الأذان حديث صحيح وقد مالت وجه صحيح وتوي وقال ذا إبراهيم فجسوه ذلك صدوق يخطئ وقد روي عنه منقول لذا أبو مخزورة من غير وجه فريد سنة من أول دا مخزور سنة كي كمزور والده وقدر أسانيد منقول ذي وليه عمل بمكة الحسنى على زمانه دا قول الشافعي مالك ومسر قال أبو عيسى قال وبه قال حدثنا ابو موسى بن محمد بن مسنى قال حدثنا عفان بن مسلم ثقة قال حدثنا همام يرشوي ثقة عامر احمد ثقة مقبول تابعي عن عبد الله بن محيريث تابعي عن ابي مخزورة رضي الله عنه وعنهم ابو مخزورة کی کلام تقوم کہ نبی علیہ السلام علمه الاذان 19 کلمة اچھا مستدرک ہو شافعی کا مالک نے شو کر درس والاقامة 17 کلمة اقامت کے رجا دے اور دا مستنی سند مضبوط قیامت کے لیکن ابراہیم کو دی نہیں تھا نو اول دا چا بل جوڑی گی تم پنځ کلمات اذان کی دل لستی تو قد قامت الصلاة فيوزه كذوا نصوبة جوڑی ولس قال ابو اسحاق الثوري بهذا حديث حسن صحيح ابو محمود الصوفي سمورة ابن معيار او دا صحابي دي او دا مكي سره خوا کې یو علاقه دا غيب سیدون کړي او دا پیغمبر مبارک د طرف نه د مکی مؤثر وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا في الاذان وقد روي عن ابي محذورة انه كان يفرد الاقامه دا اثر کې په اقامت کې زمون دلیل دی او حدیث په حسن صحیح دی کنه نو دې ځکه وای افراد به کو بازار کې ټیک دی وای اقامت کې افراد دی مولانا سے بداري قطنی کې شتا بداري قطنی کې سره خدا ابو محذورة نه چې کوم د افراد د اقامت روایت ته اشاره زموږ وای دا ابو محذورة نه چې چا روایت دی د افراد د اقامت سره هغه ثقه تطبیق او د ثقاتو مخالفت
ثقات کې کوم راوړي هغه ولس کلمې راوړي بداري مرتنی کې صرف یو ثقه د افراد نقل کوي د ابو محذورنا د چانا ابو محذورنا یو ثقه او ثقه چې مخالفت د ارجح نه وکړي د ثقه غي شاذ وي دا ارجح ته محفوظ وي دا ابو محذورنا چې ډېر راویات نقل کوي ولس کلمې صرف یو راوي ثقه هغه افراد وي هغه شاذ دویم جواب وکړو د افراد په معنی کوم سبب په خبره کوم افراد کې ها د دیوره د افراد د کلمات نه د افراد د صوت نه هغه افراد د کلمات واخلي د افراد د جاء د صوت دا چې د یو جنس کلمات په یو سات افراد د صوت زمانه شابه دي دا په سبا تفصیل کوم سبا نن د یو جنس کلمات په سبا دی لکه په یو سات نو ستاسو محتمل بدا یو فریدو د افراد د کلمات واخلي یو کلمه معنی د افراد د جاء او ما ولا مصرح د کې والاقامه 17 کلمه لکه ویږي په والاقامه 17 کلمه تنزل لك مصرح د کې ولا او هغه يفرد الاقامه دي لك افراد د کلمات ولا فردي هغه افراد د کلمات واخلي د یو جنس کلمات یو د روایت سبا روان او د افراد د صوت ممکنه د دوه آیات په یو نصاء يفرد الإقامة يوشاس دي بمثلوه إفراد جاء أخذ الكلمات وأخذ الإفراد المحتمل شو أو دا مصرح دي نور بدأ إقامة الإفراد تفسير سبانا دي دا خير دا أبو محضور حديث كترجيع رأي وزما دلائل هو زما دلائل دا بقلوم بي دليل أذان دا بلال دي لك أبو داود نسائي كي شبه أذان دا جا دي مولانا دا بلال كم دے كي ابو داود نسائی کے لیے لیکن ترجیح نشتا اذان دا بلال دی اذان دا جاری لیکن ترجیح نشتا کنا ابو داود کی بدیوی دی اگر تصریح دا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ مثل کنا دین دا ولی ہے صراحتاً مذکور دے احتمالاً بکی نکا سمایو دين أذان ملك منزلة من السماء محبين غيروني أذان ملك منزلة من السماء أبو داود كده مصنف ده ابن أبي شيبة كده أبو داود كده مصنف ده ابن أبي شيبة لكن تغيير لك دريم أبو داود كده عبد الله بن عمر دي أكبر بورا أبو داود كده عبد الله بن عمر دي كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين والإقامة مرة رابع إقامة وصبات مصبرهم ابن يوسف وتطيب और पनसाई के कारण अजान मसना लima बताए प्रदेश की दे रखा सलून द सुवेद इब्न गफला रिवायत ते सारा मदीना सुवेद इब्न गफला मुखदरमीन होने सुवेद इब्न गफला से दे रखा मुखदरम पे जाने का इधर रसूलुल्लाह मुबारक ज़माना के वो मुलाकात न देवे असवई समिअत बिलाल युअज़्ज़िन मसना व युकीम मसना समिअत बिलाल युअज़्ज़िन मसना व युकीम ज़बता और जब पता लगे कि जब बिलाल ने कहा वही दरीवी रसूलुल्लाह मुबारक वफात नमस तमसुम सुवेद इब्न गफला तब मुखदरम जिन्होंने قال سمعت بلال يؤذن مسنا لا ويقيم مسنا سمعت بلالا يؤذن مسنا ويقيم مسنا تبدا حضور پاک نه پسته ورېدلی لکه کویږي کنه او زما پینځم د ترمذی روایت د انسنا رستراشا د ترمذی روایت د انسنا رسترا روان دي کوم ځای کې دي وګوره کنه ورپسې باب ماجا فی افراد الاقامه بلال کوم عن انس قال امر بلال ان يشفع الاذان شوف حديث وجه بدل ترجيع الذي يشفع
او زماش فقم روایت دا عبدالله ابن زید روایت دی رسول روان دی وګوره وتا دا عبدالله ابن زید کوم ځای کې دی كان اذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا في الاذان والاقامه كذلك كلام درنا دليل هذا ما دلائل لومبه دلیل کوم یو دی الا اذان د بلال په ابو داود کې دی او فنسائی کې تصریح د الله اکبر اکبر دی صحیح پکې نکتا دویم ابو داود کې دی او دویم اذان د ملک منزله دی من السماء ابو داود کو مسلم ته ابن ابي شيبه کې او دریم د ابو داود روایت دی ابن عمر امید ته وي او سلام د سوید ابن غفار روایت دی او پینځه مشفقه په ترمذی کې او ابو محذوره د دې څه جواب کوي ابن الهمام ته جواب کړل او زمانه له په نه اقول جواب دی هغه په تبرانی د موجمه اوسط کې د محذوره روایت ترجیح کې نشته تبرانی موجمه اوسط کې د ابو محذوره روایت ترجیح کې نشته نو طيب وحاجی ته هغه جواب ما له وی اصل کې هغه چې باندې لري کنه نو اول دې نو چت کړي نو پیغمبر علیه السلام په تو پر باندې وادو چت کا نو رسول الله ورته مقصد سو ترجیح نو اواز یې هو ویلو چت کا نو دې په ماته کړی یا خدای په کې کنه د اواز په اشاره ته رو کړ نو دوی په کوم څه وي تعلیم ورکاو نو په ځان نه ترجیح لیکن دا جواب پیښه باقاعدة رسول الله مبارك وتوي تخفض بهما صوتك ثم ارجع فوقك وترفع بهما صوتك تو صحابي جواب ټیکنه او صاحب ته هدایت شوی به خلق په تعلیم کې یو شی بار بار کوي ها خلق په تعلیم کې یو شی څه کوي بار بار د دې ګمان ترجیح لیکن دا جواب کمزور دی مانه تاسو وي رسول الله مبارک وتعالى ترجیح وړي خود برای مولانا سے ابن قدامہ حنبلی کا جواب ابن قدامہ حنبلی کا جواب کرے اثر اور ورتا کے ادا سے رسول اللہ مبارک مکہ فتح کړه لومبي اذان په بیت الله کې بلال نبی سلام الله طائف تا او تاسو حنین تا نو تاسو حنین فتح نو چې واپس راته چې ابو محذوره د مکه سره خوا کې کړو او پیغمبر مبارک دوا کړی نو د منځ وختو نو بلال ته باندې وایا نو چې بلال باندې نو د ماشومان په پیسې کول دا کنه نه شپ کړ نو زه چې نو نه کار کوي خلک ماشومان دایي پیسې کوي نو ماشومان لا بلال د आवाज بچان आवाजونه به پیسې کولې نو حضور پاک د واړه نشي کوم څه دی کولا نو ماشومان ته صدا نه ورکړي چې باندې به صدا ولې ورکړي نور واړه ګورو ته تاسو ته ابو محذوره راټینګ کړه دې په کې ورو نو ته تاسو ته دې راکوټو نه واره نو چې راځي دې په حضور پاک له راوځه وشام وای تاسو څنګه ما ته دې ته چا دې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر روایت په نور څنګه دې حافظ محمد دې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله نو حضور پاک ته دا په زور بیا وایي دوباره په شهادت نه لپاره وي چې دا خدای چې مسلمان نو ابو محذوره سوي چې پیغمبر مبارک روایت شهادت په دوباره وې ایمان په پړه کې کېناست ویوای ما کې د نوم کې باندې اخلاص کا بلا رسول الله مسلمانې کې بعد اسلام دا ماشوم اسلام کو صحیح دی مسلمان چې مسلمان جو رسول الله مبارک ته ویلا تمه د مکه مؤذن کړي دا مکه فتح شوی په دې سفر کې او دغه ځای ځان باندې نو دا ترجیح والا اذان د اسلام سبب وګرځي نو دا د خصوصیت شو ترجیح والا اذان د اسلام سبب وګرځي د خصوصیت شو قضا قال ابن قدامه الحنبلي في المغني هذا جواب کړی تمام اخوات دا د سبب وګرځي ویدته نو دې دا باندې چې نه باندې ما ویل شي راوي ان شاء الله اس کا راهیت پکې نه هغه نه باندې نه په کومه کې اذان په سوتویږي نه
او آداب نصبري ده فقهاء هغه مکروه ویلې نور ویلي شي اذان دا خصوصیت جو دا تربیه والا اذان ذکر رسول الله مبارک ورته فرمایي چې ته دا اذان کاوه کما کې مؤذن مقرر کو دا خپل جواب دی مولانا صاحب دې روایت کې معصوم ایمان هم تبلیغ نه باندې اگر جو استاد امن کې په دې سم کې یو قانون معرفت پاس شوی دی چې دا تل له څنګه نه مخکې به څوک نه مسلمانې څونه ضرورت أبدل السكان ولما هي وفيزة السكان بسرعة بالغ ده بالغ الإسلام سين أنا سبب بالغ السكان ده سبالغ بالغ الكيان ده سبالغ وده فيزة لو هم ما بالغ ده بالغ الإسلام سين نقبله نمبر 2 ده معشوم إسلام ده قبول كبير ده معشومان ابن عباس وغيره إسلام لا بڑے معشوم إسلام قبول كبير मतलब पार्टनर पर ही जोड़ा है जिन्हें को मुसलमान ही और पदोर के उसाली में जो मुसलमान का मेरा खबर आए कार देती लेकिन पक्कर नफर जो उसाली मुसलमान की तो वही मगर उठावनी जोड़ा और द्रेमा खबर आना द्रेमता कबिल फर्द ये उसाली मोर उबला मुसलमान की ये माशूम तरह बस बच्ची है दादल लसुना कम की मोर उबला मुसलमान नहीं और बच्ची वैसी काफिरा तो बच्चों इस्लाम मन से मोर अफराद मुसलमाना ने बच्ची वैसे रखा काफिरा निता बता बच्ची वे वापस ने मुसल काफिरा मोर का तो बच्ची मुंह मुसलमानी को तो हुकूमत पाबंदी लगो नमो का बेकर सुना दिया तो बच्ची वाता ले सुना के तो वाला मुसलमान जो हैरान पदेमा छिपया दिन के यो सड़े की ईसाई जो दस्तिया रसूकारी और यो मुसलमान की ईसाई की यो काफिर ईसाई की यो हिंदू इस पाबंदी में नहीं कदा दौलत दियार यो अलग यहूदी की इस पाबंदी पे नहीं था कदा दौलत दियार के उतरे कादियानी की इस पाबंदी नहीं था इस्लाम का रुकावट इस्लाम में बल्कि सुमरा जुल्म दे सुमरा ज्यादे द शरीयत खिलाफ जो इंसान बखला फहम मुसलमानी ये बरकवले के यो जिने बखला फहम मुसलमानी ये बरकवले के ना बल्कि विद जीवन बने के इस्लाम ना जीवन में नहीं बिल्कुल लेकिन दास वाले के ذا ظلم دي مولانا سيبا بحر के अपना حدیث न मालूम شوا حدیث न कट में मसरी मालूम شوي روبا صدی یو خدای معلوم شوا چې ابو محذورا د پیغمبر مبارک په خپل اذان خو درې ماشاءالله او د سبب شو یو اذان بل اعاده د اذان د شاګرد نه اذان اورول بل تغییر بالکل ثابت شو ممکن کار ته ده خصوصیت ده او درستو ادا نه سمجھوږي چې اذان کلمات درستی بالکل ده خصوصیت ده او د احمد کلمات سو دي لکه ولل هغه مصطلح ده محتمل نه دي هغه د مستدل شو بس په کومه نه په اخلاص ده او په کومه